بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مناظره سبق شروع. دې باب کې مکمل اصطلاحات تفصیلات او مثالونو سره موږ ذکر کړل. تدین پس راځو آداب د مناظره ته. آداب مناظره دین مخکې به یو خبره تاسو ته زوکمه ضروری خبره. مناظره کې کل څو کسانو ضرورت دی. دې مناظره کې تاسو یې خیال کړئ یو پدې کې مناظر وي. تاسو سره په سیف المناظر کې لیکل دی تفصیل. یو پدې کې وی مناظر چې دې ته متکلم ویل شي، نماینده مناظر ویل شي، نماینده مناظر. دویم نمبر پدې مناظره کې یو صدر وي. دریم نمبر پدې کې درې قسمه معاونینو ضرورت پیخي. یو معاون مستقل ضرورت پیخیږي، هغه چې د کم باطل خلاف مناظره د چراغي کتابونه دغه حواله جات هغه ته اصبر وي. د صرف د باطل کتابونو تناسب وخت ضرورت د الزام د پاره د غوي کتاب حواله درکړي. دوه معاونین د دین علاوه په خپل لیستونو باندې دا چې ناسي بدی کې دلایل وي، د جدا لیستونه وي، د اصطلاحات جدا لیست وي، د جوابي لیست توحید دلایل او توحید اعتراضات او مستدلات د جوابات مستقل جدا لیست وي. نور متفرقات ضرورت پی دغه جدا لیست وي. نو په دې دوه معاونینو کې سړی تقسیم کار وکړي. بیا مناظره ته رسیدي دا پنځه کسان دا نوم شو. په دې کې د نماینده مناظر کار د دې په مناظره کوي احمدتن بخپل ځان متوجه ساتي بل مناظر. دمه کې ته یو کاغذ پروت وي، د سر به یو پین قلم ور سره وي. دیو په سر کې ځان ته ولي کې ترن نمبر 1. اوس دې دغه خبر یو ری مثلا هغه دلیل پیش کړي، هغه دلیل جواب په ضروري وي. دیو په سر کې ځان ته نمبر 1 کې وړو کې ولي مختصر اشاره چې دې په بیا پويږي خپل ترن کې جواب د پاله. دویم نمبر هغه کم اعتراض کې هغه اعتراض به مختصر الفاظو کې اشاره ولي کې ځان سره دغه یعنی چې کم قابل جواب خبري وي دغه په تقریر کې دغه په بیان کې دا بنوټ کې ځان سره. به چې کله د ټر نو نمبر راشي نو اول نمبر دی به دغه خبرو جواب ورکړي، خو په دې طریقې سره چې ټول ټایم پاګی ځای نشي. ځکه چې وسته بهر ځله غوډل شي خبري کې لسمنټ خبري کې نو د لسمنټ خبرو جواب چې ته کې په شلمنټ کې هم نه کی. لکه غلط شوی دی بوزه سوري ورواله نو ته به دې وګي په موخه اختصار سره چې وخت هم ټول ستا غیر نشي او په دې طریقې سره دغه جواب وکي چې مخاطب پاغه باندې پوه شي. ستا مخاطبین چې څومره سبات د مناظره ګوري په جواباتو پوه شي. دا مکمل تجربه چې سړی نه پیدا شي نشي کولای. ځکه کله په ټول ټایم پاغه غیر کې خپل دلایل ټایم باندې پاتې نشي. کله به دغه څه وکړي چې یوې خبرې په تحقیق کې ولګي نو مناظرې تحقیق میدان خو نه. بعضی خلک یې زموږ مناظرې ګوري، مونږ ته تاسو به دا ویلي وي، مونږ ته دا ټول مونږ ته یادو ته پته و. خدا مناظره د 10 منټه دی 15 منټه کې هغه جواب 15 منټه کې خپل دلایل. دویمه خبره دی کې دا او دریم معاونین چې دا به همتن متوجي اوسې خپل کار. که معاونین په مطالعه کې مصروف شي یا مناظرین مناظر ته وګونو کې لګیا شي دا وکا یو خو په دې سره مناظر دغه خبري وانه وري قابل جواب خبري پاتې شي. بس ډیره ضروری خبره دا ری خبري جواب مناظر نه کی، کوم ضروری خبري وي دغه جواب کی او نو دې مصروف کول نه دی وکړ. او صدر مناظر دې په دې وخت کې متوجي وسی کی یو خو کچته مناظر که څوک شور کوي دی با شور بندي. دویم کاغذ موضوع نه وزي هغه صدر ته تنبیه ورکړي مناظر دی کنټرول کې چې موضوع نه وزي خپل واسطه. دریم نمبر کې بدی کې دسی یو دلیل دی راغي جواب شوی هغه بار بار دوهراوي اته تنبیه ورکړي دی جواب شوی دی. یا دغه سي نوري کې هغه یو کتاب پیش کو زمور باندې شک راغی صدر ته پکاري کتاب وغوړي دا وینه په دې کتاب نظر واچي چې دا سوي یقینا دې کتاب کې شتره کې دروغ وایي ځان. نو دا ټول خبرې دا کار دی د صدر صاحب. نو صدر صاحب هم در سره ویښ سړی ناسیوده بنئ چې غریب. نو دا ذمہ داری د صدر شو. د دې مخکې مرحله ده د تیاری.
معاونین به هغه څوک د ځان سره په مناظره کې کېنه چې ستا سره مکمل تیاری کې موجود وي. چې ستا سره په تیاری کې موجود نه وي نو اسی په لیست باندې دغه سړی تا سره معاونت نشي کولای. یو مناظره دي سي دي نور باطلو ادیو مناظر د باجوړي معاون د مومند وي، بل معاون د سواد وي، بل معاون د دیر او کوستان وي. نو دا ټوله سیمپل راوړل کړي. نو په دې سیمپل وبته څه کې اوس مناظره دې چې کې زمو مناظره کوم زما سره خپل معاونین یو دا معاونین به ما سره په دې ټوله تیاری کې موجود وي. چې خپل مناظره زمون په خشي کومه موضوع باندې زبدي کې 2 ورځې خپل لیستونه جوړ کړم د رب لیستونه به د خپل معاونینو تور کې مغوی ور باندې کار وکي حواله جات چک کې ولګي نخي هغه سره برابر کی د دې د 2 ورځې 3 ورځې زمونږ کار وشي اجتماعي د دې نه پس په لیستونو کې کومه حواله لري کولې مخکې کولې رسته کولې مونږ هغه ته حتمی ترتیب ورکړو. د حوالو نه پس کوم کتاب مونږ سره نشته دلایل زیاتول غواړي کمول غواړي کوم دلیل باندې بحث دی سب اسمه خبرې دي دا زمونږ لیستونو کې دلته برابر کی کنفرم د دې نه پس چې کله د ټول هر سره وځي بیا په دې لیستونو مونږ حتمی کړی وي بیا معاونین کیږي مناظر ور سره ناسي دا لیستونه د مناظر او د معاونینو مخې ته شي. لکه کتاب راواله کتاب راوصل کلاو کلا جیل فلا صفا دې کلاو راوړ عبارت ته نظر وګورئ څه وشو. د دې مرحلې نه دا کتابونه اوسې د معاونینو د سترګونم تیر شي او دا د مناظر او د صدر د سترګونم تیر شي. نو بیا چې کله دا مرحله مکمل شي ټول کار پوره شي بیا غلسونه ورکو یاره د مولستونه صفاک لیستونه صفا شي د زړو سره بیا د تقابل وشي. د دې تقابل نه پس چې د اوږي غلطي کله کله راشي ګډر شي سيزونه حوالی لیستونه بیا د دې نه پس بل مرحله به بیا راشي وس معاونین بیا ولګي په دې لیستونو باندې د کتابونو راواخلي د بند کې گاډي ته ورسي به چې کله زه ته ورسیږي هغه کتابونه په طریقې د لیستونو باندې کیږي. بیا د دې نه پس د مناظرې مرحله شروع شي. به چې کله راځم بیا معاونینو کار وي چې په خپل لیستونو باندې خپل کتابونه دوباره راغون کیو گاډي ته راوځي. مونږ ډېر مخکې اول نور ملګری ما سره غت تقریبا تربیت نو مونږ چرسری ته مناظرې لته دی بریلیانو سره په حاضر ناظر مناظره و مناظره به ونه سمستان یو ځکه جلسه وشو چې راتله ما ټول کتابونه پرې خل سره ول کتابونه هو خو پاتې شوی دی چې تقریبا کتابه وکړه دغه سی وشي په شل زره سړي کتاب هغه سره یو جلد سړي نو ورک ټول کتاب ناقص شي. ځکه کله کله په مناظره باب دي سره چې د یوې حواله د پاره بر 500 روپو کتاب مخلي ستاو په کې د یو حواله پکاري او کتاب یوازې ملاویږي نو پوره څه دغه باخلي. دا باطل چې څومره دي د مناظره طریقه ټول وګم نه زده کړل الحمدلله. اوس زمونږ طریقه کې لګیای نو څوک چا یو که څو اکثر مونږ له حواله مرکه زمونږ مناظرو حواله راکې په دغه کې تاسو پلان کې دا ویلیو پلان او بالکل هغه زمونږ طرز زمونږ د پیخې کې خو مناسب کولای نشي. مرحله پدې پوه شوي پدې سي زور دا هغه مختصر کیفیت شو طریقې کار شو او پدې کې بیا نماینده ته پکاري کوم چې نماینده مناظر کینی د چې راسه پېښ کوي دا به ته په یاد لیستونه نه کیږي. د چې کله د باندې اعتراض راشي د لیستونو په سیګر یو نیمه غنټه کې پیدا کول نه شي غري او بیا په مناظره کې د یره دام کې دی چې د مناظرې رخ بدل شي. مونږ ترتیب په دې دلایل سره کې دی چې مونږ د الټنه شروع شي مینس کې زموږ حواله پکار شي کې دی شي په دې مناظره کې مختلف صورتونه را پیښېدې شي کې دی چې دای اعتراض وکړي چې مسره جوابات په ریکارډ باندې کې دی چې داو کې نو هغه ونه کړی چې وتا به تیاری کړی د ټولو طرفونو نو دا لاول د مناظرینو د معاونینو ته کم از کم 15 کسان دي کې به خي ضروري وي بس دین زیاتول نه پکار ټیک شو مناسب کیفیت ازدم کو د سیف المناظر کې لیکل دی نه. دویم نمبر آداب او ترازی دا هغه آداب دي کوم د دې خیال وساتو نو مناظره به یقینا چې سنتیجه به ور باندې مرتب شي شر به ورنه جوړ نشي خیر ته ولاړ شي دا خبره. نمبر 1 الزامی طور باندې دوه خبرې یاد ساتل ضروری دي. د مناظرې زی غیر جانبدار کېدل لازمي دي. دلته موږ د تفصیل لیکلو خدای مخکې وخت د پاره وسنه ده ډیلیټ کړئ
اوس مناظرو کې مناسب توجه وکړي. مناظرو کې ښه صورت وزداوي کنه یو خو انتظامیه نه پریدي مناظرې چې خبرې شي مناظره دي ختمه په هیڅ قانون اجازه نه ورکړي. دا غي ښه صورت داوي چې د دواړه طرف نه د مبادیاتو په مجلس کې هلته ولي کې چې په دې مناظره کې به سلور کسان یا به 15 نه بزیات نه وي. 15 کسان به مناظرې وي یو بر دواړه طرف نه کیمرامین وي او دې سره به یو کس ټایم والے ټایم ګوري یو دا یو زمين بیا که زم دا ویزي ته ماته بر امن ذمہ داری راکړي چې مکمل زبرې کنفرم شم چې ماته امن او امان یقیني دی زبرغیزه قبول کوم ورنه زبر امن ذمہ داری چې کم باندې جوړ راغی او کسان درې 15 نه زیاتول د بيخي سلانجه جوړول چې به جګړه شي شور شي لانجه شي سړی په وس کې نه اجرا خاموش کی خپل معاونین خود غسي چې سړی خبره هم نه زورته مړه بس چپ شي خیر دی هغه به خاموش کی او چا نور خلک دی راوستي نه بس خاموش کی وېس پته نه لګي. نو خسورت دار 15 کسان بس دینه زیاتینا او د زه ترتیب داوی. نمبر 2 وخت مقرر کول لازمی دي. ا دې لپاره چې تر دلایل ترتیب ورکی د سینې چې وخت مقرر نه یو استاد سره شل دلایل ګوري مناسبه وخت به مقرره چې 100 غنټې به مناظره وي 3 غنټې به وي 4 به وي 5 به وي کوشش کوي چې وخت څومره مختصر وي خبري. هغه وجه سره نن سبا د نیټ زمانه د فیسبوک دور د څوک دومره وزګار نه دي چې تشپګه ته غنټې مناظره وي خبر دا وی چې 2 غنټو نه زیاته نه چې به ډېر زیاتی کې 3 غنټې 3 نیمه غنټې نه مزیاته و دي نه چې ودی چې به څوک کته نشي. باطل همیشه کوشش کوي چې دې کې خسورانه کیره یو ورځ به 15 ورځې به نو دا پر پلار ګوري کې نیکه بده ګوري بده بس کې دا تر ځان د لپاره لګي ټول خپل مدرسو کې لګي کې کو کنه یو میاش لګي شوامو د سفیده نه کوي دا. دویم وخت مقررول ځکه ضروري دي. ګوره مناسب وخت مقرر نه وي دلته به زوس تیارې وکړم په یو موضوع به سل دلایل تیار کړم زبلاړ شم مناظره کې مما 15 دلایل پیش کړی نه هغه به وځ نورانه کوم بس خبره ختمه هغه خپل دوه دلایل پیش کړی نه زورته بس نورانه کوم خبره ختمه شو. دویم نمبر کله بتا دي سې کړی شل دلایل بری تیار کړی را بشي تب خپل دلایل شل کال تاسو به حل وسه به مناظره میدان کې اساس نو به بس کې کنځل پکې شور پکې او په زیره دي چې وخت مقرر شو یو فائدہ بداوش ما ته اندازه را 3 غنټې ټایم د مناظرې یاره 2 غنټې 2 نیمه غنټې زماره دلایل شو په 2 نیمه غنټو کې زه په قرار څومره دلایل پیش کول شم دغه مطابق به خپل دلایل تیار دا 2 غنټې دغه جواباتو ټایم شو دا د خارجي خبر دا به ځان سره تقسیمي کار وکم دغه مطابق به دلایل ترتیب و او درېمه فائدہ به دا وي چې وخت مقرر وي هر مناظر په پابند وي چې عباسیات او فضولیات او خارجي خبرو رضان وسر خپل موضوع کې بلګي ځکه دا ورته احساس وي چې زه فضول خبرې کوم شور لانجه کوم ما نه ټیم ځای کېږي دلایل نو د وخت مقررولو کې دا درې قسمه فواید مخې ته راغله څومره قسمه ا دې پوزیشن کې به تکرار کړم د دروس مناظره کې اشتراک ان شاء الله. نمبر 3 په مناظر باندې واجب دي چې په کلام کې د اختصار نه ځان بچ کی ځکه چې د اختصار په افهام او تفهیم کې خلل پیدا کوي. ګوره کله کله ته دومره مختصر الفاظو کې لګیای کنه چې باغی ستا مخاطب هم نه پوي بجستا دا مناظره نور خلک یو نه او بس پويش نو اعتدال وسات دومره اختصار هم نه او دومره خبره وګدوم ما چې دومره تفصيلات کې مړه ځای مخامخ سره اندر نه تنګ شي نو به ستاره مناظره سو ګوري زو ګوري نو اعتدال سره به ډېر تفصیل هم نه او ډېر اختصار هم نه ٹھیک شو دوړو نه ځان ساتو. نمبر 5 خبره حتی الوصف عوامي انداز کې کول پکار دي د نادر الفاظو غیر مانوس الفاظ استعمالولو نه پرېز پکار دی. ګوره مناسب زمونږ د مناظرې کېږي در سره پاره کې په عوامو کې لانجه شروع شي مونږ د عوامو لپاره مناظره کوو یره چې د عوام زمونږ خبره واوري په دې باندې پوه شي. مولا امین صاحب د ریکارډ وینور الله مرتدو په دې صدای کې د مناظرې د فن مجدد او مجتهد او ولاسه
فن د مناظره کې مجتهد و دغه انداز عوامي به همیشه یو ځل یو غیر مقلد سره مناظره و نو غیر مقلد ته د بخاری حدیث نقل کو مولانا وکړی سره مولانا پاکي باندې بحث کو و امام ابو داود رحمه الله فرمایي چې دا حدیث مرفوع نه دی بلکې موقوف دی امام مولانا وکړی سره مولانا ورته دا نه وی چې دا حدیث مرفوع نه دی موقوف دی ځکه کوم عوام دا اورېدې چې دا حدیث مرفوع نه دی موقوف دی عوام په دې پوهیږي چې مرفوع شي موقوف شي مولانا وکړی سره مولانا سره وہ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سرے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے ہی نہیں امام ابو داود فرماتے ہیں کہ یہ سرے سے اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے ہی نہیں دادا سر اللہ دا پیغمبر حدیث دے نا عوام واہ 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 اگر عوام په مرفوع او په موقوف اصطلاح نه پوي دله عوام په دې اصطلاح ستا پوي شو چې تا ورته د الله د پیغمبر حدیث ده غیر مقلدین و سراج مناظرو میدان کې دیو ته پته را چې بل هیڅ لار مون سره نشته چې دیو قوام ته ویل قرآن حدیث نه خلاف دي دا نه قرآن سنت دیو سره نشته بس موږ مناظرو کې کله را مخه موږ سمون پر قرآن سنت دلایل انبار وکړو هر مناظره کې الحمدلله دیو ته احساس وشو چې والله په دلایل کې راخنا په سره نشو چلے وسه بیا غ منطقي اصطلاحات شروع کړه یو دی بس ته مطلق قرات نه مني قرات مطلق نه مني فلا او هغه نظام سره کاغذ راوړي غریب داغې نه لګي هم په یادونه شي نو موږ ته پته را خپل مشرانو یې مولته لیکلي چې دا منطق کفر دی دیو مشرانو لیکلي او به کې تاسو ګورئ د منطق فلسفي په کتابونو کې دا ټول کتابونه مقلدینو لیکلي په دې کې غیر مقلدي هم نه لیکلي به دی ویلم زموږ د استادانو دي زموږ د احناف علماء مقلدین علماء دریم نمبر چې کله عوامو ته خبره راشي عوام ستا په دغه اصطلاحاتو نه پوي عوام په دې پوي چې خپل داوا په آسان الفاظو سره وې او به دلیل ذکر کې او دلیل نه په عام فهم انداز سره استدلال وکړي بس په دې پوي دیو جن زمون مناظرو په دیو دسه کینه ولا کنه یو خواغه وخت چې آی روز چیلنج بازی او مناظره او دا نن الحمدلله دیو تر مریض لور کې مناظره نشي کولای مړې کې مناظره تر نشي راځي چته ډیر مجبور شي کنه بیا راشي بیا ودا اصطلاحات شروع کړه خلاصه توي بدی مشهور شي بری ځان خلاص او عوام هم بدی اوس بوې د چې خلکو سره بل لاندې انت زمو مناظره چوک غیرت خلف الامام باندې دی پوښ کې میاشتې مخ کې اگر چا وزرت شو امی سړیو جرګمار مالش کتابونه پېښ کړ په دې آیات باندې چې دا رموز مبارک نازل دي بدل تر دې وخت پورې خپل منطقي اصطلاحات ول موږ په خوشاله موږ مکه وچوي ټیم بیډه کیږي بس خو وای غریب نسلې به ور پاز ورته ګور عقلي خبرې ما ته مکه واستانه بده په عقلي خبرو واستانه زه خپويږم جرګمار سره زه په دې پويږم د تلس کتابونه پېښ لته یو پېښ کړه دیو بیا غوډا د لاس ته ونی ورته ویل نه کا کنه دا چل نه هغه دې نه روزه په دې نه پوهیږم بس ساده وای قرآن یا حدیث کې شته غریشته هغه بل یو بنسویره لګیا شو دا زما شکل اول شو دا ثانی شو دا ثالث شو دا صغرا شو نه ما ویل اوس دا غریبا خو عوام به د مناظره ګوري شکل اول څه پیژني او ثانی څه پیژني او ثالث څه پیژني او صغرا کبرا ما ورته مې ګوره شکل اول دی یو جب کې کېره و ثانی په بل کې ثالث په بل او صغرا کبرا دې جب کې بس ساده الفاظو کې وای قرآن کې دې آیات سره چې مړی ناوري هغه ماته وخه چې مړی ناوري او کمړی د مړو اوریدلو ولا دا کې شرکی ده بس دغه ساده آیات ماته وخه صفه الفاظ یا دغه سي حدیث ماته وخه سم چې زه پېښ کوم چې اوري دغه سي ته پېښ کې چې ناوري لا يسمع المیت بس صفه ان المیت لا يسمع صفه وخه بس نور تفصیل ما نغوام چې وورو د فوامو باندې سره ولاوي د مولا صحیح خبره کوي اما نظر جو څومره خلکو بجبریانو موږ ته ولا بجبریانو په لیکل کې ولا مزه نه دی بیا وسی بجبران کم ځای کوي ما ته نورو رابطه وکړه ما ته وی چې بجبریانو چې بس دې چالاک کړي د خپل چالاکی کړي نو ما ته هغه ته وای چې د په چالاکی نه کړي چې د دلیل وکړي چې نه پېښ کړي سونه غریب سره او بل لس کسانو ما ته بجبریانو رابطه وکړه موږ لس کسان یو تورغرنه دا مناظره مورید مونږ لس په لس باندې الحمدلله توبه وستل خپل ورځ راته نور رابطه وکړه د مسلسلی ګناسه دا ګوره قسمونګه بحث چې یو خو عام فهم بل د دلایل د قران سنت د دلایل انبار وي باران وي الحمدلله عام فهم یې سره ور باندې کوي یا خزور نه کول یو امي تم طرف مناظره کې دوی
हाँ नंबर 6 ऐसे जुमले इस्तेमाल करना नहीं चाहिए दासी जुमले ने इस्तेमाल बकार चबा के दो मानो इस्तेमाल हुई और په معین معنا باندې قرینه وي ورته یو دسی جمله وي چې باقي د دوه جملو احتمال لري دا دوه معنی لري دو جهت لري دو جهتین دا وسو بس مشهور استاده مطلب ته ورته یاره زما مطلب دا نو چې قرینه نه وي د خاص الفاظ ما استعمال او نمبر 7 حدیث خبرونه بچ کېدل پکاري چې مقصود کې داخلي نه وي ځکه چې کلام د ضبط نه خارج نشي او مطلب نه بود لريواله لازم نشي بلکې د مقصد خبري کول پکاري چې مطلب زر حاصل شي چې مطلب اصل خبره پر پریکټ دا خو دې خبري موضوع کې خبري کوه اتم نمبر فزول خندانه بلځان بچکول پکار دي او بغیر مقصد आवाज اوچتولم ندي پکار او د مناظرې په وخت کې د بیوقوف بشانتي خبرې ندي کول پکار ځکه چې دا رجوحاله عادت اوسه ګوره په زور زور دې تو شروع شي او یا لکه چغلی شروع کړ دا تاسو کې د خلک وې چې مړ دې څه غرسنه راوسته دی خو په مونږ ته کې دی ونه دیونه ورته کې خلک نو د دې نمځان ساتل پکاري او نه هم نمبر ایسه د دې سړي سره مناظره ندي کول پکار چې دغه هيئت hebat او دهشت پتا باندې زیات یاغه قابل احترام مستاره پاره ځکه چې رمدي مقابل روب او احترام کله کله د انسان د نظر تیزی ختمول شي ګوره درغه نه یریږي یره دا بس نو بس مور زده وخت مناظره به مکو یا دغه سوي چې قابل احترام مې دغه احترام د وجنه متبازي خبرې غته نشي کولای نو دا دواړه صورتونه ستاره شکست اسباب ګرځیدل شي د خپل مکو بل مناظر سره رابطه وګور سره به کې ورپوه شوي دا تان کې زموږ مناظره چې و بریټانو سره نغه مناظر چراغه ام مکمل ټول رپېدو لاسي ټول رپېدو خبرې غریب نشو دغه دوی مناظره کې څنګه څنګه شو نو بیا اوس هغه چې خپل مناظره کړي زمونږ ټرنونه مکمل پاک کټ کړي صرف د خپل مولاغه چلای بس کمره کې ناصر دیو د دې خبرې جواب دا د دې مناظره کې بری جواب کړي ما ته چاره ولې کوي جواب کومته نه کوم ولې مورته زماره خبره جواب په مناظره کې کړي نو په کمره کې زماره خبره جوابات کوي زه دومره نه يم پاره چې چاره کمرې د خبره جوابات وکړم نمبر 10 مده مقابل حقیر ندی ګڼل پکار ځکه چې داغي د وجنه کمزوري کلام ثابتې دي او کمزور سړی پتا غالب راځي پستا مناظره ده زمړه دی بسې مناظر بسې پریک دا وزه در پرېست تیارې نه کوم او بس یال تراغلم خبرې شروع کړې چې بس دغه واسي ته څه نه غني کې دې شي در بسې په تیاری کې راغلي چپړې دی وباسي یا خبرې ته کمزوري شروع لر باندې غالب دي شي مناظره کې کستا مخالف پل کمزور هم دي نو پل مضبوط ہے وګڼو تیارې وک ازمو د پښتنو عادت دا وی کنه چې یو پنجابی نه کړه ا دو پنجابیانو جګړه کړې یو نه چولې او یور ایسا پهلوان تا اور ایسا پهلوان تا دغه څه پهلوان عمر وګرځو پښتنو غټ پهلوان به راوځي وینا مړه یو لاس مینه اوس مکه ته میرا وښته دا څه کدی ولا څه کدی کی سړی کله کله په انسان باندې بل غالب راشي دا نقصان خبره ده ها دا مونږ اوس بیارته ومني چې پنجاب نریم وکړو ما د استغه مناظره مو واورې د ماشاءالله سم ته ډیر خوند او کو فائدې را خو ما ته وی چې د هر چا سره تخپل مکه نه مو ته ولې نه کړم ما ته رستا پای نه دي ما ته مړه پای ما یې پرېږ دو چې مخالف چیلنج کې بس مونږ جواب ورکول هغه ته فرض کړو دا ما ورته لوز در دې مناظرې نه تاسو فائدہ وشو کنه ویلاو بالله کو چمړه الله او ډیر سخت شرمنده او رسوا شو ما ته زموږ مقصد دغه دی شخصیت او دا انانیت او دا قصې مونږ بس کې طالب راځي کې مولای راځي مو ټول ته سینړه به مورته راځي بسم الله کې کېنو که صحابه حیات النبی صلی الله علیه وسلم مناظره 2015 زموږ شوی و ما بیان وکړو د دې یو دوه طالبان راغله یو فوجي او پښتۍ راغله وغیرہ اوس ما ته ویل څلور 15 کال د زما سي انسازي کړي خو لوستا په یوې غنټه بیان سره زما سي انصفا شو ول زغوانه چې تاسو مخامخ کوم ما ورته بحث مباحثه کوي چې مناظره کوي چې بحث کوي خو مخ کې کا او که مناظره کې د پر لیکلو کتابونو تفصيلات براوړي چې دیونه تاسو کو د تک زیړ شوی دی ورته نو مناظره کوي لیکلو
خدا خپل مولیان دومره کلب شو ماته ول د طالبان د 15 شپږمه درجه طالب او ته مناظر د ستر پای نه دي ماته مړه ته پرې د باندې سماته پرې ماته نه دیو زور مو ته تخواشه دا بلیکل پیټ باندې بلیکل راوړي او دا چل وکړي دا اجازه مناظره نشي کولای وای دا قصې کوي پیټ لیکل راوړ او بشر دی راول او کشر دی را ماته مړه ته پرې دا تیو نه پرې خوره ماته ما دا بیزته کو خپل مې زبان دا خپش او خپل اجره ماته پرې خو دلاړو ما د دې سره لیکل وکړ ما سره ولیکل چې مناظر هر څوک کینی دا بر خپل جماعت نمائنده وي روز د حیات النبی صلی الله علیه وسلم مناظره چې څوک ګوري نو څوک خدا نه وي چې دغه طرف نه څوک راسو خلک دا وایي د پچپریانو او د دیوبندیانو مناظره وشوه دیو چې موږ خپل ملګری په باندې کوو چې باس مو واسي سي تاسو سره وخت خو مناظره یې مکو کته کمزور ثابت شي به تاسو نه یاد علی حق بخلک یاد الته موږ سره دوره کې یو طالب او 15 ورځې دوره وکړه لاړو نو هغه ظالم غیر مقرر سره مناظره یې کړه دی باړه کې غالبا نو هغه په ستره د کتابونو راغلی نو د سره غریب سره به کتابونه ونه لګیاو غیر مقلد ریکارډ کړو به د نوم هم تشنه ور کړ زمانو مې لیکلو د خاص شاګرد خاص بس دغه کې سوي مون خپل ملګری منکو چې دغه سي بیران ته په حال مدانګي تر سوچري کامل تجربه نه حاصل کړي ځکه چې ستا شکست نه هغه به ټول دیوبندي تغلیه کوته نسبت کې به بدنامي نمبر 12 مناظره په وخت کې تکیا لګول د عمراو په شانتي کې ناستل نه دی په کار بلکې د فقراو په شانتي ناسته بګار ده ځکه چې دا کې ناستل زین مجتمع ساتي او د انتشار نه بچ کې مناسب مناظره کې دغه شمو کېږي خرڅ ترازي ځکه له خوب ترځي او کله یو سوچ او کله بل سوچ ته متوجه نشي اوسه مناظره کې کینه په تحیات باندې مناظر د پردا ضروري یا په دې طریقې سره دیو جن مناظره کې چې کله د 4-5 غنټې سره کینی کړه دا 3 ورځې به ناس ته ورزيدل نشي کولای د خپل تلګر شړې غني ور داخلي شي یو د املاته 2-3 ورځې سره چې 4-5 غنټې په تسلسل سره د غسیره په وخت کې سړي ته پته نه لګي چې کله مناظره ختم شي به انسان ته پته ولګي 3 ورځې سره د ناس ته پاسه پته وي ها نمبر 13 توجه کوي ولا سماته وګورئ مناظره حاصل د دې خبرې دار د مخ کې کوم دی مناظره کې بدا اے مولا سماته ورکنه مناظره کې بدا اگر ټول امور نظام ساتي چې انسان ته غوسه ورولي چې انسان ته دغه ځړې غوسه شو بس دې وځلای نشي بش کولای دا یو دوه خطا شي مازغه کار کوي اخواب وي مولیانو یو بل ته کنزل کول مخامخ چې غوسه کوم مناظره کې مور کنزل به ورته وکړه خزي کنزل وای زه سړی غوسه کوم چې سړی دې غوسه کو ځان ته کېنه به ورسوي او چې کله سړی دې غوسه کو بس خرابې نو ته به هغه امور نه ځان ساتي چې غوسه مثلا سړی چې ډېر وږي غوسه ورسي دې بازار ته تاسو روزي کې وځي سړی دې مازیګری کې دوه تلندې وتی دا روزي دی دا غریب وږي شوی غوسه ورسي اوس بل خبره وره یا سړی ډېر موډ وی کنه نو په دې حالت کې انسان چې غافل کیږي نو دې رمضان اوسه والله کړو صبر مولا و فرمایل المناظره تجزئی مناظره کې کینې نو بغیرت هو کر بیٹھ جانا التوزان بغیرت کې کېږي نو اوس کته خبره هغه وکړه ته بس رابال دې مړی نه دي نه سمسترس جامع ماتو اوس درنه دا شرط جدا کوم نو دا وتاله مولا کړو صبر مولا چې مناظره ده دا طالب الرحمن غیر مقلد مناظر ورته وایي بقیرت خلف الامام مناظر وہی آپ کی امام نے قیاس کی ہے میں قیاس کروں تاسو وی چې یو امام کړه د ټولو د لپاره کافی دی وی هغه قیاس کړي د څه قیاس وکم مونږ کړي چې موږ ورته مکه وا وی چې نس موجود دی زمونږ امام منع کړی دی چرته نس موجود دی قیاس نه منع کړی دی ورته نه مې کرته دی اپ کی مرضی وی تاسو امام قیاس کړي د احنافو چې یو امام کړه د ټولو مقتدیان د لپاره کافی دی دا قیاس نه حدیث دی من کان له امام الفقرات الامام له قرات دی ورته وی زم ما چې یو امام خزر ټولو مقتدیان د لپاره کافی دی اوس کما او تا ور پسیدو په جنه دي څه غولو خاړه مونږ غړي سره ونه خاموش کله ټرن راغله دي مونږ غړي سره مونږ ورته وای دا طالب الرحمن غوسه ده په څه غوسه ده وای دیو په دې غوسه دي چې امام مونږ پرې مولا په قیاسونو باندې خلک عمل کوي اجتهاد باندې غیر مقلد په غینه کوي وای زمونږ امام مونږ پرې مولا اجتهاد کړي قیاس کړي مونږ احناف په عمل کوو
د غیر مقلدینو امام طالب الرحمن نن قیاس کړی دی हम देखते हैं कि गैर मुक़ल्लिद इस पर कैसे अमल करते हैं बोलो दियो गुस्सा से गैर मुक़ल्लिद तो हम मोला ته کنزل کې مونږ کړي چې بری مولا ورته وای تاسو ته وخت غیرت را نه چې الله د پیغمبر په حدیث بسې ټوګي کولې اوس د خپل مولا غیرت راغې به غیرت شمشاد سلفي ورته مناظره کې وای تقلید مناظره ده ورته وای دا په سلیما په دې رندي خانو کې چکلو کې چې د څومره خزي دي جنہ کې دا ټول مقلدین دي دا ټول احناف مقلدین دي اوس کې ما وتاوي به مور سره څه کوي مولا ګړي سره مولا ورته وسه خپل ټرن کې ورته وای शमशाद सलफी साहब जब आइंदा जाना हो तो अपने साथ रजिस्टर ले जाए और हाजिरी ले आइंदा जزيره ځان سره رجسٹر وېسه حاضری واخله د هر رنډای کله یو خزه وخه مقلده وي که خاونه نو معلوم غیر مقلده وګوره دوی الزام واخله یو خطر انډي خانو ته زیل ته شکرې لګي او دیم دار چې خاونه مو زموږ امام معلوم درڅه په مذهب باندې عمل کوي تاسو هغه نه معلوم خواهشاتو به سیګرځي او دغه درندې خانو مثال نګور په مناظره کې هر خبره په صبر سره په تحمل سره په برداشت سره هلته په غصې مو سي نه راوړي غصې مو سي او دا قصې بل ته به مناظره ورانی کې مناسب ٹھیک شو نمبر 13 زیات لوګي په حالت کې مناظره نه دي کول پکار او نه زیات تند په حالت کې ځکه چې په دې حالاتو کې غوسه راځي او د اصول لږ څو غوسه شو مناظره نشي کولای غرض دا چې ټول امور چې باغی باندې سړی ته غوسه راځي هغه نه بچ کېدل پکار دي نمبر یعنی پروژه کې و مناظره نه کوي ښا دوره دي ځای وږي تګي او شپې سره ډېر زیات بوډي ګرځي دی شي نمبر 14 دومره زیات خوراک نورسته مناظره نه دي کول پکار ځکه چې په دې سره په طبيعت کې سستی پیدا کیږي او ذهانت ختميږي او دا سیس د فائدې په مقابله کې د نقصان سبب ګرځي نمبر 15 مناظر به صاحب علم ویل چې نه یو جاهل وي هغه غریب مناسبو د ابجدونه موافق نه یو ته مناظره ته کېنول نمبر 12 نمبر 16 په مافي ضمیر په وضاحت د مافي ضمیر وضاحت بده کولش بیانولې بش اوس ګوره کله یو سره ډېر کلک مولا دی قابل له خو د فصاحت نشته هغه د مافي ضمیر اظهار نشي کولای د ملک ور سره نشته نو دا سلام مکه نه نمبر 17 بیجج یعنی چې یاره مر پکې نه وي او چا ټول ربي ګټه بس مناظره وي نمبر 18 आवाज قدرې بولنو چې आवाज یې تیز وي دي نه چې بډای زوی आवाज ته نه راخیږي رسره نمبر 19 غریب ته مضبوط وي چې غریب کولش نمبر 20 الفاظ مهذب او شایسته استعمال ول پکاري ځکه ستاسو الفاظ دلته به خلک ګوري نو څومره خسته الفاظ استعمال کې خلک به خاخلي نمبر 21 ما پنځوري مناظر دي 13 مناظر کې الفاظ استعمال نه ماته جوړوس وای اوسه په کم تاخ کیه چې الفاظ غلطو جواب موږ سره وو مخ بس بار ما پرې خو د مارته زما چیلنج کو به ماته دغه الفاظ جواب نه درکول پته کړم مور علي په دې سکلي بسم الله کې دلیل بیا ماته یو تانادار چری پورو ماته له مناظره مې واورید او په ټولو کې د دې الفاظو زیات خون راکو ځکه کنزل وکړه او تا چیلنج کړه مخامخ په علمي دلیل سره په علمي طریقې نو ماته ډېر خون ته په ټولو کې دې ځي خون راکو بار بار مې واورید نو الفاظ شایسته استعمال ول په نمبر 21 د خپل اصولونو شاته کېدل نه دی په کار ګوره ته خیر دې په دې کې به نرمي وکړي اصولونو په شاته شو دي کې دا نقصان جوړي انسان نمبر 22 سامعين په دوران مناظره کې خپل طرف ته متوجه کول پکار او دلته مو سامعين نه سلو 15 کسانی او دا ادب سره به تعلق نشته دا آداب شو مناسب مختصر ان شاء الله ولز بده به پوه شوي دا ما ډیر مختصر نور کې لز دوله سورې اصول پڑھاوم خدا زمونه د میاشتې تللی دي نو ما ډیر په اختصار سره هغه تاسو اصول ویل دا ټول رشیدی خلاصه ده او عملاً چې نن سبا کوم اصول یې غوښم درته ویله دا کلک ټیټ یاد کې سبا نه به تقلید مسله شروع کوم ان شاء الله ټیک ده